یو روایت کې راځي چې د په دنیا کې کم منځونه کړي دي، کم د قرآن تلاوتونه کړي دي، وایي یو یې ښي طرف ته ودرېږي، یو یې خپو طرف ته ودرېږي، څه یې ګس طرف ته، څه ښي طرف ته، څه سر طرف ته، ټول ته ګیر چاپېره ودرېږي. او بل روایت کې راځي چې کوم سړی هره شپه سورت تبارک الذی وایي دا لکه د مارغه په شان دی، په ده باندې وزرې کي او داسې بره پې شي، بره پې کښېني، او چې کله فرشتې راشي هغې ته وایي لرې ودرېږئ. وایي هغه ورته مونږ الله رالیږلي یو چې دنه څه حساب کتاب واخلو، دنه سوال جواب وکړو. وایي زم د الله د کتاب نه راغلی یم ورته وایي. او زما باره کې رسول الله علیه السلام فرمایلي دي چې چا روزانه شپې د تبارک الذي تلاوت وکړو د قبر عذاب به پرې نه وي. وایي هغه هم الله رالیږلي دي، دا هم الله رالیږلې ده. اوس دواړو خبره وشوه، اترې وشوې، دا تبارک الذي ورته وایي یا خو الله تعالی ته وفرمایي چې ما د قرآن نه بیا وباسي او یا به دته عذاب نه کوئ. حدیث کې راځي چې هغه فرشتې د لرې ودرېږي لرې او هغه نه سوال جواب وکړي واپس لاړې شي. بل روایت کې راځي چې دا منځونه، دا نفلونه، دا د قرآن تلاوتونه، دا روجې، دا د انسان په شکل کې ولاړي، هغه د قبر عذاب نه بچ کړي. دا کس ورته وایي تاسو څوک یئ؟ تاسو څوک یئ؟ تاسو خو ما سره ډېره نیکي وکړه یاره. نو وایي دا کسان ورته وایي چې کوم ګیر چاپېره ولاړي. یو ورته وایي زه ستا د دنیا منځونه یم، بل وایي زه ستا روجې یم، بل وایي زه ستا د قرآن تلاوتونه یم. وایي تاسو خو ما سره ډېره نیکي وکړه. وایي تا په دنیا کې روجه نیوله، تا به منځونه کول، تا به د قرآن تلاوتونه کول، نن دې دلته په کار راغلل.